ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت جابر بن عبدالله الانصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په یو لشکر شوي، یعنی و سفر باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره روان وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په مدینه منوره کې ځنه خلق دي، ځنه سړی دي، توس چې پکې مې لیارت للی پکې مې واده او پکې یعنی د غره منځک شتو ستللی د هغه د مدینه منوره ول خلق هند توس سره، حالانکه اپ مدینه منوره کې دي د توس سره تللی نه دي، خو حضور صلی الله علیه وسلم فرمای الا کانوا معکم دی، یعنی دی هند توس سراوی او واجه سوا چې دی د توس سراوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حبسهم المرض، بیماری د وجنه بیماری دی رکاو کړي مدینه منوره کې، بیماری د وجنه دی روتای نشو د دې زړه نه د توس سراوی. دوم روایت شته الا شرکوکم فی الاجر، فاجر شته توس سراوی. توسته چې الله جل جلاله په دغه د جهاد او په دغه سفر باندې د الله د لارې خروج باندې څومره مشقت توسته ملاو شوی دی، څومره تکلیفونه ملاو دي، په دا توسته څومره اجر ملاویږي، دمر هغه خلک ته هم ملاویږي چې په خپل کور یک شي په خپل بستر باندې پروت دي او د بیماری د واجنه له د عذر د واجنه څنګه په بل روایت شو درېمي دی روغلی نه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نیتینه د توسه سراوي. بخاری شریف دا د مسلم شریف روایت ده. بخاری شریف روایت سے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، انس رضی اللہ تعالی عنہ د حضور صلی الله علیه وسلم خادم خاص کو لاس کله په عمر شیخ کله مور واستلاو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمات وکړو، لاس کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمات وکړو. نو هغه فرمایي چې موږ د غزوه تبوک نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان. غزوه تبوک په ټوله غزوه کې مشکله غزوه ځکه سفر ډېر لري او ګرمي ډېر زیاته، ډېر مشکل حالات کې جيش العسره ورته یې حدیث شي. جيش العسره، جيش العسره معنا دادو چې د تنګي ول لشکار و، یعنی ډېر مشکل سفر و ده. نو وی چې موږ د غزوه تبوک ته تللی و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان اقواما خلفنا بالمدینه، پڅټ په مدینه منوره کې ځنه قومینه دي ما سلکنا شعبا ولا وادیا، میش په وا غاټي او په یو وادي باندې نه تللی الا وهم معنا مگر دې میش سراوي. حبسهم العذر، د عذر پته کړي وي، د عذر د واجنه عذر نه ډېر شای عذر نه کېدای شي. نو چې کوم صحیح عذر نه وي، یو خدا چې د مود ته عذر نه دي، کوم چې الله تعالی علم دی چې سوره مت خپل په پیری چې دا څه عذر نه دا دغه قابل نه دي چې الله جل جلاله مخه ته هم چلېږي. نو اگر باریک شیخ حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عذر د واجنه دی په کوریک شپوته وشول د الله په لار شو نه وتل او اجر شدر سره دي. صحابه ته وایي چې اجر شي چې میستوسته څومره اجر څومره نه کې ملاويږي، دمر الله جل جلاله دې ته په کور نوسته باندې هاور کوي. دیو جن د مو عزت منه د حدیث گویا دا دلالت کوي په دا باندې چې د جانیات صحیح وي او د نیک عمل کوله پوخ عزم اراده کړی وي، بیا د عذر د واجب نه پریږدي. نو چې کومه خلک هغه چار کړی وي هغه ته څومره اجر ملاويږي دمر دته ملاويږي. څومره ارسونه کې سادو یو سړی جهاد ته نشي تلای چې خپل جهاد وکړو، لیکن د مجاهدین او د جهاد له خلک مینه پزلک شي او د الله نه غوړي چې کومه الله پاک مقارو کړل زودري. یو سړی د حج سفر باندې په خپل نشي تلای،
خو د په ځلک شدا شتا چې کچیر الله پاک مو ته مقار کړل او مزله درېمی چې زلوړ شو حج و عمره توفیق ورته نه ملاو شوی او زری نه ډیر شه خرچا نشته ور سره نور څه مسلې دي نو دیو جن د اطلاع نشي خو د په ځلک شدا جذبات چې عمره ته تلل ویسے څومره خلق عمره کو څومره خلق حج نه کو څومره خلق جهاد نه کو څومره خلق نور شی چاره کو د ټول شي الله پاک دته اجر ورکاوي صرف د نیت په واجب باندې دیو جن حدیث شریف سوچي نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن سره نیت د په عمل نه بهتر ده څومره عجیب خوش خبره ول حدیث ته چې مدینه منوره کې خلق نوستای او الله جل جلاله د الله لپاره کې چې مجاهدین وته دي دغه د وتل پیرا صاحب د ته هر کوي ځکه چې نیتی نه د دې سره دي د دې هدا غا جذبه وا چې کمیش عذر نه وای د میش بیماری نه وای نو میش هدا الله په لار شو وتل و دې سره د مو عزت نه یو دویمه کې سچ د حدیث نمشته معلومیږي ادم معلومیږي چې مدینه منوره کې صحابه رضی الله تعالی عنهم شه دعا کې مخالکو له خدای الله په لار شواتین کی وی له په کور پته کې دین کی چې کوم د الله په لار شواتین کی وی اخو عملی طور باندې د الله په لار شواتلای خلکو او چې کوم خلک په کورېک شپوته و دغه جذبه داوي چې میش هاو یغه جذبه ها داوا چې د میش د ځون نه د میش د مول نه د میش د واخ نه د میش د صلاحیت نه په څه طریقه سره وی دین ته خیر ورسیږي اسلام ته خیر ورسیږي نو کچیره دا جذبه د هر مسلمان جوړه شوله الله پاک څومره د رحمت او د مهرباني او فضا جوړه څومره د الله جل جلاله رحمتینه مشتوس طرف ته متوجه شي چې هر مسلمان د اسلام د پوره د خپل ژوندۍ مقصد و پیژني چې زه د خپل بال باج د پوره نه الله پیدا کړای چې خپل بال باج وسوته زه دغه د پوره نه چې خپل کور سنبال کا زه دغه د پوره نه چې د نیو ولا معمولی چاره وکړ د کون و چلاو کاروبار وکړ زه خو د دې د پوره الله جل جلاله بنیادی طور باندې جوړ کړای پیدا کړای خاص طور باندې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په امت شه چې د مود لوسه اسلام ته خیر ورسی مسلمانانو ته خیر ورسی نو پداکش د هر سړی خپل ظلم نه سوچ وکړو چې مو ته پداکش څومره حصہ ملو شوی الله جل جلاله د مشتوسته د دین د پوره د ژوند تراوله توفیق نصیب کو چې کمیش موقع ورته د الله په لار کې شو وځي څومره د دین خدمت د مینه کیږي کوي او چې کله مشته موقع نوي نو نیتینه او جذبه هم داوي چې میش د الله په لار شو وتلی وای کیم خلق وتلای د پوره مش د وګونه کوي الله جل جلاله د مشته د شریعت مطابق زندگی تراول توفیق نصیب کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.